د حق د اظهار د پاره مناظره کول زیاته فائدہ لري یا دعوت. مسله دا ده مناظره د مجبوره په صورت کې کولی شي. اصلی دین د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه رسالت بیان تبلیغ ته چې وګوري نو مناظرې ته توجه نه د ورکړی شوی په نسبت د دعوت الی الناس. د حق داعی کار بدانی چې د اینی ټیم مناظرې ته وسی. اگر که باطل موجود دی خو د باطل مقابله په مناظرې سره علاج نه دی. د باطل مقابله په دلیل سره علاج دی. عوامو ته خپل دلیل وایا، په خپل دعوت کې دلایل وایا، دلائل وایا، قرآن و سنت تا خلق را بلا. ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنہ. لومبے طریقہ دادا بیا رستوی وجادلهم باللتی ہی احسن. پکار دادا دا نن سبا خو بیا د میډیا دور د هر سړی د خپل دلایل وی عوام ته الله دې کفره کې بوس نه دیخه دیکي دماغ اخدي چې په هغه دماغو کې دومره لوی طاقت د خلکو په شمسی نظام ته وګورا، جازونو ته وګورا، د میډیا د حساب کتاب ته وګورا، ډیر لوی طاقت په دې دماغو کې پروت دی. عوام دی وګوري چې د دوو مولانو جنگ دی، اوس د دې جنگ په ټیم کې قرآن چا سره دی، د قرآن نه بعد دویم نمبر احادیث صحیحه چا سره دي، بیا د امت اجماع چا سره ده، بیا د مجتهدین و آراء چا سره دي. دین حق عوام ته معلومی کی مناظره هیڅ ضروری چیز نه ده. اور مناظره کی عام طور نن سبا جنگ جګړه زیات وی، کنزل زیات وی. کم چې باشعور علما دي تاسو وګوره هر جانب ته چې قابل علما لازم ګوره نه چې صرف حق پرستو کی په باطلو کې هم علمی خلق وی، د علمیت نه به انکار نه کوي. قابل خلق چې په غیرو کې هم دي په باطلو کې هم دي. تاسو وګوره هغه خپل تقریر تحریر سرکار ساتي، دعوت سرکار ساتي، خو د مناظره سوچ نه کی او نه شوق د مناظره کی. مونږ چې څومره نن سبا ګورو په میډیا هغه کوتاغو مناظرې ته راوتی دي چې هغه په خپل کتاب کې په پنسل عبارت باندې اعراب نه لګولې، غریب په پردي کتاب کې عبارت نشي ویلې. اج غلطی کینو د نهمیر طالبانم ورپورې خاندي هغه خلق مناظرو تر نو داسې کسر کتل لس غنټه کې نه خو هغه عبارت قدرې نشي ویلې. دومره علم نه، صرف تعصب په مخ اغسته دي، فرقواریت په مخ اغسته دي، خپل هغه زور کینی په مخ اغسته دي، یا د چا ایجنټ دی د چا په اشارو لګیا دی، واغې خپل تنخواه حلالولو په مخ اغسته دي. نو دا هغه خو اراده نشته چې حق د عوامو ته ظاهر شي. اگر چې ټکی دا وي چې ها زه حق ظاهروم، خو اراده خو د دانه د کردار نه پته لګي. ته چې حق ظاهره مناظره خشه ده، خو د علم نه لوی مقام خو د مناظره نه د علم وکړه، د علم نه لوی حیثیت خو د مناظره نه د مضبوط علم وکړه. صرف و نحو وایا، منطق فلسفه وایا، فقه تفسیر وایا، چې اهل هو د مناظره شنو بیا وکړه. عرض میں دادے چې نن سبا کم خلق مناظرو ته راوته دي، دا خلق دی سره پر رز مناظره وکا کی دیش علماء او حق پرس خلق بدنام شي، دین مسلک بدنام شي. خو یاد ساته په دې مناظرو د ما تاسو اوغی چې چا اصلاح شوی دا، څوک دی اوغی چې چاته حق معلوم شوی دی. دا خوشی خبری دی. علماء حق قول پکار دادی یو د شپې الله ته جړه کی چې الله امت گمراه نشي. دویم قرآن په مضبوطیا سره ونیسي، د قرآن په هیڅ حالت پریندي، د روایت پرسته د وجه، د تقلید پرسته د وجه، د مسلک پرسته د وجه، د تقلید د جماعت پرسته د وجه قرآن پاتې نشي. قرآن امام کے روایات خادمان کے اکابر خادمان کے بیان کوي فالله يحكم بيننا وبينكم يوم القيامه. الله به زمون منځ کې فیصله کوي. بس دنیا کې هیڅ ضرورت نشته چې دا نن خلکو کوم چغې جوړې کړې دي. ها تمره دا کدی کې یو قابل سړی را مخې ته شو په باطل کې اکبر الیان دي،
هغه باطل که د شیعاګانو په شکل کې دی، هغه باطل که د بدعتیانو په شکل کې دی، هغه باطل که د قادیانانو په شکل کې دی، هغه باطل که د منکرین حدیث په شکل کې دی، په هر شکل کې دی، خو په هغې کې عالم سړی رامخکې شو، سمج لري، پوهه لري، علم لري، او هغه کې انصاف وي، هغه کې انابت وي، او تا سره کینی، نو بېشکه هغه سره بحث وکړه، هغې کې به فایده وي. کم از کم دوه خبرې به وشي، یو به ته په خپل موقف مضبوط شي، دویم کیدی شي هغه حق ته راوړي، دریم خلکو ته به د هغه باطل پرستي ښکاري شي. داسې ټیک ده. خو چې نه کم سړی خپل انانیت په مخ اغستی دی او خپل تکبر په مخ اغستی دی او هغه حق او باطل دی نه ګوري، په کیمره کې ځان شو کول غواړي چې ما دومره دلایل وي، دومره مې د احنافو نه وي، دومره مې د دیوبندیانو نه وي، دومره مې قرآن له شکل بدل کو، دومره مې احادیثو کې تحریف وکړو، چې دا شیز کول غواړي او خلکو ته ځان شو کول غواړي. داسې خلکو سره د رب خاطرو کې علماء حقاو ته دعوت دی. دا خلک ځان ته مه راپاروئ، د دې خلکو اصلاح مقصود نه ده، د دې خلکو د الله رضا مقصود نه ده. دا خلک څه خبرو په مخ اغوستي دي، نو ولې په دې باندې عوام پریشانه کوي، ولې په دې باندې د علماو بېعزتي کوي؟ دا خلک زړه کې د علماو احترام نه ساتي، دا خلک زړه کې د علماو قدر نه ساتي، چې نه ساتي ولې په حق مسلک مجروحه کوي. زما عرض دا دی چې نه صبرېږي او هم د یو باطل بار بار لګیا دی، بیا یې کې باسا، خو چې راګړه ورکې بیا داسې راګړه ورکې چې دنیا یې خو یاد ساتي که نه، هم په عباراتو کې راګیر کا، هم په معانی او منطق او فلسفه کې باسا، هم خپل موقف ظاهر کا، هم په باطل ردونه وکا. خو چې داسې سړی مخکې شي چې هغه غریب بیا درې ځله په خبرو کې تکرار کوي او هغه د خبرې په چل نه پوهېږي، نو دې سره موقف بدنامیږي. حق موقفي خو د یو کمزوري سړي د لاسه هغه بدنام شي. خلاصه د کلام دا ده چې مناظرې کولو له توجه نه ده پکار، اصل دین دعوت ته خپله خبره باندې سړی پوهه کا. بیا د مناظرې په ځای بحث مباحثه ښه شی دی، راوې غواړه میډیا ته ووایم، آډیو پټ ریکارډینګ وکړه، هغه ته ووایه، بس دواړه به ریکارډینګ وکړو، وروسته به یې شیر کړو، او په طریقه باندې یو خبره ته کوه، یو به هغه کې مسله حل کې. دا طریقه هم ټیک ده. خو دا کم چې نن سبا چیلنج کېږي چې 10,000 روپۍ چیلنج که حاضر شوې، دا طریقې بهتره نه دي. دې سره د حق او نصرت نه کېږي، البته حق په عوامو باندې خلط ملت کېږي. علماو ته درخواست دا دی چې مجبور شوي نه یې، نو د مناظرو کوشش مه کوئ، د مناظرو میدانونه مه جوړوئ، د حق د پاره طلبا تیار کړئ، عوامو کې محنتونه وکړئ، علماو ته خپل دعوت ورسوئ، تحریر وکړئ، تقریر وکړئ. مړه داسې خبره د حق د عوامو او د علماو مضغو ته بیا رسي، سړی پوهېږي چې د سره دلیل شته او که نشته، سړی پوهېږي چې د سره قرآن کې څه دي او د سره څه دي. خپل بیان او موقف چې واضح کړي، موقف په مناظره کې هم واضح کیږي، بغیر د مناظره هم واضح کیږي. په باطل باندې رد په مناظره کې هم کیدی شي، بغیر مناظره هم کیدی شي. خو مناظره سره نقصانات هم مخې ته دي او دغه سي نقصانات نشته، نو ولې نقصانات جوړ کړي شي؟ ها چې مجبور شي، نو زه دا نه وایم چې مناظره حرام ده. مناظره د دین د نصرت او د حق د